بل طرف ته په دې میاشت کې پړومبي تاریخ باندې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک هغه ته پکې شهادت هم راغلی او شهادت څنګه راغلی نو هغه داسې چې د مدینه منورې یو انصاری صحابي دی مغیره بن شعبه رضی الله عنه مبارک داغه یو غلامو مجوسی او داغه نوم فیروزو کنیت لؤلؤ ابو لؤلؤ فیروز دا مجوسی هغه ته و چې د اور عبادت کوي خدا د شعبه بن مغیره رضی الله عنه مبارک انصاری صحابي په مدینه منوره کې اوسېدو داغه غلامو نو دو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه مبارک تراغلو او ورته وی یره وی زما آقا چې دی زما مالک چې دی وی هغه زمانہ جزیه او ټیکس مالیه چې ورته وی دا زمانہ سیوا اخلي دا زدي بارک لحاظه زمون فیصله وکي امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه مبارک چې دوانو طرفونه فیصله وری دا خبره وری دا نو دا خبره نه بعد بیا فیصله کې دا د اوخيار قاضي او د امیر نخم د چې فیصله چې کله کین نو د دوانو طرفونه به خبره وری دا نه چې د یو کس خبره دی وری دا بس فیصله کوا نه د دوانو خبره وورا بیا دا قران عظیم شان او د حدیث پرانا کې د فیصله وکا نو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه مبارک د دوی دا خبره وری دی نو هغه کی چې دا کم کس وته شکایت کړو نو دی په دې خبره کې ټیک نو یعنی دا مجوسی چې دی په خپل خبره کې ټیک نو لہذا هغه صحابي چې د مالک مغیره بن شعبه رضی الله عنه مبارک نو هغه ته دا کم ټیکس او جزیه چې ورته وي مالیه ورته وي دې سیوا نه غستا نو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ورته فرمایل ودا بالکل دې تا نه مناسب لی یعنی زیاته نه اخلي فیصله وردا سیو کا پدی فیروز ابو لولو فیروز چې په د باندې دا خبره د زړه ته واچولو په دې یو قسم بده ولګی دا اگر چې هغه امیر المؤمنین دی چې هغه فیصله وکړي نو هغه هیڅ خبره نه اخو انصاف والا عدل والا حکومت دا وی تیر شوی دی عمر فاروق رضی الله عنه مبارک هغه شخصیت دی بار بار منګه دا وایو چې هغه خو ابلیس او شیطان باندې یریدو چې پته به وته لګی چې عمر سے په لار روان دی هغه بوت الله را بدلولا هغه انصاف والا عدل والا بهادری والا شجاعت والا امیر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک هغه فیصله غلطه کوي نه هیڅ چرنه بس په باندې دا خبره بدو لګی دا د ځل کې واچولا بیا په 29 ذل حجه باندې د دې میاشتې نه چې دا کومه مخ کې میاشتې راشوه په دې باندې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه مبارک مسجد نبوي کې اغي جمع ته ودرېږي او د خپل عادت مبارک اعلان وکړي چې صفونه برابر کړي عمر رضی الله عنه مبارک په دې صفونه ډېر زیات خیال ساتل وی صفونه برابر کې او د دې وجه دار چې په دې صفونه کې څومره خلک جوخ ولاړي او سیده ولاړي نو د دې خلکو به یو بل سره مینه محبت پیدا کیږي بغض او کینه حسد نفرتونه دشمنی به ختميږي او څومره چې د یو بل نه لري ولاړي او کاغه واغه ولاړي د دې د زړونو بم د قشان یو بل سره کاغه واغي منګو تاسو خیال کړئ منګو تاسو د صفونه چې خیال نه ساتو نو زمونږه د گاونډي سره مخالفت په جمعات کې د یو بل سره بغض او نفرت دا وجه سره زمونږ صفونه نه غنري نو امیر المؤمنین سے بددی ډیر زیات خیال ساتلو مګه شانتی د معمول عادت مطابق ارشادات فرمایل صفونه نیخ کې بیا چې کله تکبیر او الله اکبر د سحر مونږ دی او دغه وخت کې ادرې دو دا ابو لولو فیروز چرینو دی د مسجد نبوي داغي په یو ګټ کې پټ شوی دی او ځان سره تور روړې د زغره روړې دا او هغه چې دینو هغه تور هغه په زخرو کې ګنده کړی و او د مونږ په دوران کې هغه چې دینو بس عمر فاروق رضی الله عنه مبارک باندې ورمنډه کو او سپونو کې نور خلک هم داسي صحابه کرام رضی الله عنه مبارک په تور باندې والو وخت مخ روان دي همون سره صحابه کرام مونږ چې په مونږ کې با هغه د الله ته چې په ادرې نه به د چا سره کسی می سینه کولی خو پاک خلکو بس هم دغه شانته ورله عمر فاروق رضی الله عنه مبارک په تور باندې اوخلو روایتو کې راځي چې شپږ گزارې پیو کو شپږ گزارې په تور باندې عمر فاروق رضی الله عنه مبارک په مانځ کې وای دغه وخت کې عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ډېر زیات زخمی شو را پری وتلو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مبارک د مټ ونی ول هغه جمع ته مخ کې کو هغه منځ برابر کو دا یو طریقه د چکم یو کس امام دی نو دا غنه بشاته چې کم مؤذن دی او کم اقامت والدی نو هغه به دا سکه سودريږي چې هغه جمع ورکول شي دا د اسلام او د شریعت مسله ده هغه کسبه د امام نشاد ودريږي او اقامت په پسې کوي چې هغه بیا جمع کولی شي ځکه که امام تاسو سوزر رالو سم مسله رااله چې ډایرک بیا دا رستو کس مخ کیږي نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې څومره صحابه کرامو اخو فی خلقو الله ولړي علم ورکړو نو عمر فاروق رضی الله عنه مبارک
عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مبارک راړوان دي کو هغه جمع چې کله مکمل شو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مبارک د نور کله د عادت مطابق چې کوم معمول او جمع وا نو لږه سیوا مطلب زری وکا او دا غینه بعد چې کله سلام وګرځیدو عمر فاروق رضی الله عنه مبارک هغه چې دین واغي خپل کور ته بوتلو او روایتو کې راځي چې درې ورځې دی عمر فاروق رضی الله عنه مبارک دغه د دې وجنه ایثارو الله رب العزت هغه ته چې دین دغه درې ورځې مکور کړي و ډاډه کې شهادت ورته نور راغلی لیکن په دې ورځو کې عمر فاروق رضی الله عنه مبارک چې کله کور ته لاړو نو خپل زوی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک روغ واستو او ورته وی ویلار شه او عائشه مور بیبینا عائشه رضی الله عنها مبارک داغینا اغه ته یو زما پیغام ورسوا او هغه دا چې زما په زړه باندې یو ارزو دی یو ارمان دا وغه دا چې اغه نه یو اجازه غواړم چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په زما جانان عربی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې اغه دفن دي او جنت البقیع کې نو چې زه د اغه سره خوا کې او د خپل یار ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک د اغه سره خوا کې زما لراکی نو التبما دفن دي بس عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک هم دغه شانتي وکړه او اغه چې دینو لاړو عائشه رضی الله عنها مبارک نه اجازه وغوښتو اغه ورته وی چې را دا خو دغه ځای خو ما د خپل ځان د بار غوړه کړو خو کړو چې زه به دغه تل دفن کیږم خو لہذا د عمر رضی الله عنه مبارک نه ارس قربان الله اکبر زکه دا خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په یارانو کې نو هغه ورته وی چې د عمر صاحب نه دا ارس قربان او بالکل هم دغه شانتي اجازه می درک او لاړ شي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک تراغلو او ورته وی بابا جان وی عائشه مور بیبي چې دینو اجازه راکړه چې هم دغه شان دی روایتو کې راځي امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ډیر زیات خوشاله شو وی فرمایل الحمدلله زما د ټولو نه زیات ارزو تمنا عمده خبره وا د دې نه زیات زما بل څه خواهش نشته بس لہذا غم پوره شو چې ما به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د خپل یار دوست ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک پسند کی دفن کی او دغه شانتی دا څومره خلک چې عمرې لتلی دي حج لتلی دي نو الته چې دینو په جنت البقیع کې عمر فاروق رضی الله عنه مبارک دفن دي او کله چې دا څومره خلک دي لاړ شي نو التبا رسول الله مبارک ته څنګه صلوات و سلام کې چې الصلاه والسلام یا رسول الله نو دغه شانتی والصلاه والسلام یا ابا بکر صدیق یا عمر فاروق دا سلامونه روزه مبارکه کې او بار بار بدا دا یو د عشق یو عادت ته الله رب العزت تاسو ټول ته نصیب کړي او ډیر زیات د خوند یو عمل دی د محبت یو عمل دی الحمدلله تاسو په دعا سره الله رب العزت را نصیب کړی او بار بار دی الله رب العزت را نصیب کړي نو اغي زمونږ استاد عقیدن د رسول الله مبارک روزي مبارک ته چې کله سلام پیش کین او اغي دا سلام او جواب امرا کوي او د دې نه چې کله موږ پر رسول الله مبارک باندې درود او سلام وایو زمونږ استاد عقیده چې فرشتي وته رسي خو ال رسول الله مبارک په خپل اوري بهر حال عمدغه شانتي او شوا او بیا عمر رضی الله عنه مبارک په یکم محرم باندې اغي چې نو شهادت ایتا نصیب شو په یکم محرم باندې اغي بیا شهید شو بهر حال نو یو طرف ته تاسو ته مو وی کو د محرم میاش باندې په صحابه کرام رضی الله عنهم مبارک باندې امتحان راغلی دی لیکن بل طرف ته یو لوی مرتبه ورته ملو شوی دا شهادت دا خو یو لوی مرتبه ده نو